په دین اسلام کې د عقیدې انتهایی لوی اهمیت دی. د قرآن کریم په آیاتونو کې کو غور کې نو عرضه کې آمنو وعملوا الصالحات تذکره ده. مؤمنان هغه دي چې ایمان راوړي. ایمان راوړل دې ته وایي عقیده. اول اصلاح د عقیدې ضروری ده چې عقیده سمي وعملوا الصالحات. دویم حکم ورپسې د اصلاح د اعمالو ده. د عقیدې د درستګۍ نه پس اعمال چې کله موافق د شریعت وي نو دکې ته ایمان والا ویل کېږي. په دغه موضوع کو غور وکړئ نو په عقایدو کې یو اهمترینه عقیده زمونږ او ستاسو د عیسی علیه السلام متعلق ته. په دې مقدس مکه باندې داسې خلق موجود دي چې د عیسی علیه السلام متعلق د دې عقیده انتهایی خرابه ده. قادیانیان د عیسی علیه السلام متعلق دا عقیده لري چې دا کم مسیح عیسی دی دا یو عام انسان دی، خو لیکن دشمنانو د عیسی علیه السلام د قتل کولو او د پانسی کولو یو منصوبه جوړه کړه. الله رب العزت د دغه دشمنانو چې کومه منصوبه و د عیسی علیه السلام هغه په خورو کې میلاو کړه. عیسی علیه السلام په خفیه طریقې سره د ملک نه هجرت وکړو وی او هجرت یې وکړو، سفر یې کولو در دې چې وی کشمیر ته ورسېدو. دا مرزا غلام احمد قادیانی لعین په خپلو کتابونو کې ازاله اوهام کې لیکلي دي. حقیقت الوحی، نزول المسیح، دا دغه کتابونه دي. نو هجرت یې کولو در دې چې کشمیر ته ورسېدو او په کشمیر کې په مرګ طاری شو او الته سرینگر علاقه ده محل خانیار وی الته د عیسی علیه السلام قبر موجود دی. دا د قادیانانو عقیده ده د عیسی علیه السلام متعلق. او دویم جز د عقیده ده چې مسلمانان وایي چې عیسی علیه السلام الله رب العزت د دشمن د شر نه د بچ کېدو د پاره صحیح سالم محفوظ اسمانونو ته وخېجولو. وی دا نعوذ بالله وی دا یو خیال باطل دی. وی ځکه د یو فرد د پاره دا ممکن نه دی د انسان د پاره چې د دنیاوي جسم سره د اسمانونو ته لاړ شي. دا د دې یو خیال له یو عقیده غونډه ده. دریم د عقیدې جزء دا دی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم د مسیح موعود دراتلو وعده کړی د چې عیسی علیه السلام په آخره کې راځي قرب قیامت کې، نو وی دا بعینه او مکه عیسی علیه السلام بنئ دغه شبیه او هم مثل برازي. او بیا د خبيث مخ کی کتاب کې لیکلی دی چې هغه شبیه او هغه موعود چې کوم نبی علیہ السلام په بخاری ترمذی کې چې کوم حدیث نقل دی چې عیسی علیہ السلام برازي او دغه مثل برازي وی هغه زایمه. دا یو داسې عجیبه انسان په مقدس مکه چې کم ناشنا سیز بدلی دو د بداغه داوا کوله. نو د عیسی علیہ السلام کېدلو داوا هم د مرزا غلام احمد قادیانی کړی دا. د عیسی علیہ السلام متعلق د يهوديانو دا عقیده ده چې هغه مسیح هدایت چې کم دی ار دروسه پورې نه دی راغلی.